اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وګو کتونکو زم سلیمه تر تاسو ګورئ پروګرام د نن سواد نننی پروګرام کې یو ډېر اهم ایشو چې هغې سره عوام مونږ تاسو ټول چې څومره خلک دي د پاکستان هغه د هغې سره مخ دي او هغه ده د ګرانۍ ملک کې که موږ د چینۍ ریټونه وګورو موږ که د وړو او د نورو کم چې د روزمره د استعمال کم شیزونه دي اشیا دي د هغې قیمتونه وګورو په هغې کې ورځ ورځ چې دی زیاتوالی راځي یو طرف ته چې دی ګراني ده بل طرف ته په ملک کې د کرونا یا نور کم کاروباري حالات چې دي د هغې د وجې نه هغه ډېر زیات خراب دي خو اوس چې دي کم د پی ټی آی حکومت چې دی که د صوبې په سطح دی او که هغه د وفاق په سطح دی هغوی یو ډېر ښه پروګرام شروع کړی دی د دې ګراني چې ده کومه مهنګایي چې ده په دې باندې د قابو راوستو دپاره او اولنی کم سټیپ چې دی اولنی کم قدم چې دی د ګرانۍ دپاره هغوی چې اوچت کړی دی هغه له چینو په نرخونو باندې دلته کې قابو راوستل ده او خلکو ته دلته کې په ارزان نرخونو باندې د حکومت د طرفه چې دا چینی هغه د ورکولو او د فراهم کولو لپاره هغوی اقدامات شروع کړي دي عوامو دپاره دا یو ډېره غټه او اهم خوشخبري ده چې یاره صوبایي حکومت چې دي څنګه چې په ملک کې په نورې برخو کې وفاق او نورو صوبو یا نور کم د صوبې حکومتونه چې دي هغوی د دلته کې د چینۍ په نرخونو باندې د قابو راوستو دپاره ارزانه چینی چې ده هغې د بهر ملکونو نه راغوښتې ده هغه چې دي دغه شانتي د صوبایي حکومت د پی ټی آی چې دلته کې کم په صوبې کې دی وزیر اعلی محمود خان چې دی هغه هم دلته کې په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته په ارزان نرخونو باندې چینی چې ده د فراهم کولو دپاره اقدامات کړي دي کراچۍ ته هغه چینی چې ده هغه راغلی ده صوبایي حکومت چې ده هغه اغوستې ده او هغې سره سره اوس کوم دلته کې صوبایي حکومت چې دي هغوی ضلعي انتظامیې ته دا یو ټاسک ورکړی دی یو دغه یې ورله ورکړی دی چې یاره تاسو د خپلو ضلعو کم ډپټي کمیشنرز چې دي هغوی ته یې وینا کړې ده هغوی ته یې د دې اقداماتو دپاره هغوی خبرې اترې او حکم او هدایت ورته جاري کړي دي چې تاسو په خپله اضلاع په هر تحصیل چې دی په هغې کې تاسو کم د چینیو ډیلران چې دي هغوی سره تاسو میلاو شي د هغوی نه تاسو چې دي ډیمانډ او دغه ترې واخلئ چې یاره د هغوی دلته کې حکومت چې دی په ضلع سوات او دغسې د خیبر پښتونخوا چې نورې کمې اضلاع دي په هغې کې هغوی په ارزان نرخ باندې چیني خرڅول غواړي خلکو ته فراهم کول غواړي نو دغسې چې دي دلته کې په د صوبې خیبر پښتونخوا کم نورې اضلاع چې دي د هغې سره سره په سوات کې هم دلته کې ډي سي سوات او د هغې کم ضلعي انتظامیې چې ده هغوی دلته کې تاجران راغوښتي وو تېره ورځ هغوی نه دلته کې سلاګانې اغوستې دي او د هغوی نه دلته کې د هغوی چې څومره هم په دې کې دغه کولی شي انویسټمنټ کولی شي چې یاره یو ډیلر دی چې هغه د کراچۍ ته دا چیني چې ده دا راشي او د هغه ځای نه په کنټینر کې به دلته کې دی به یو بینک اکاونټ نمبر به ورته ورکړي دی چې دی ډایرکټ به هغوی ته دغه ولیږي په کم څومره پیسو چې دی د لکونو کې دا پیسې چې دي هغه دي تقریبا د 50-60 لاک روپو بعضې ډیلران چې دي هغوی د دې نه کم او زیات هم خپل ډیمانډ چې دی هغه ضلعي انتظامیې ته پیش کړی دی او هغه چې دي په دغې بینک په ترو باندې چې دي هغه به دا دغه ور ولیږي او د هغه ځای نه دوی ته به دا چیني چې ده د بهر ملک نه چې راغلي ده د دې تقریبا چې دی قیمت هغه 76 روپۍ دی خو د هغه ځای نه چې سوات ته رارسي یا د خیبر پښتونخوا نورې ضلعي چې دي هغې ته چې د کراچۍ نه دا رارسي نو د دې پی کیلو چې دی دا 75 روپۍ په کراچۍ کې پرېوتی دی خو دلته چې راځي زه به د سوات خصوصا ذکر وکړم په سوات کې به دلته کې یو ډیلر ته دا پی کیلو چې دی دا په 83 روپۍ باندې پرېوځي دغسې دوی د ضلع سوات کې تقریبا 7 تحصیله دي د 7 تحصیلونو د 10 نه زیات کم دلته کې ډیلران چې دي هغوی راغوښتي وو د هغوی نه چې دي پیسې او د هغوی کم ډیمانډ چې وو د هغې مطابق هغوی ته اکاونټ نمبر ورکړی دی هغه پیسې چې دي دوی د دې ځای نه لیږلي دي او د کراچۍ نه به دوی ته په دې 3-4 ورځو کې او راتلونکي کم هفته چې ده دلته کې دوی ته به دلته کې دا چیني راشي د کراچۍ نه او دوی به چې دي بیا به دلته کې دوکاندارانو له او بازار ته چې دي هغه راوباسي او خلکو ته چې دي په ارزان نرخ باندې به دوی دا چیني ورکوي دا چینی چې دي د دې هلته کې کم چې د بهر نه راغوښتی شوی دی 76 روپۍ دی خو دلته چې کم ډیلر ته دلته پرېوځي زموږ کې کم ذرایع دي هغه دا وایي چې په 83 روپۍ به دلته کې دا به ډیلر ته پرېوځي او د دې نه وروسته چې دی عام دکانداري چې دی هغه به په 88 روپۍ باندې یعنی دوه کم په 10 روپۍ باندې به هغه دا د خرڅولو لپاره هغه ته هدایت جاري شوي دي هغه به دا خرڅوي
نو د خلکو چې کوم یو ډېر غټ ستونزې وي د چینۍ د حوالې سره کم ریټ چې و هغې کې زیاتوالی راغلی نو عام بازار کې چې موږ ګورو په 110 روپۍ باندې چې دی هغه تقریبا کیلو میلاویږي د 108 باندې په 105 دي خو زیاتره چې دي هغه تقریبا په 110 روپۍ باندې د هغې کیلو میلاویږي دلته دا کم سسته دغه چې حکومت ورکړی دی سبسډي چې پې ورکوي د هغې کم ریټ چې دی هغه به تقریبا 88 روپۍ عام خلکو ته میلاویږي دې نه علاوه حکومت دا کوشش کوي د وفاق په سطح باندې دا کومه تېره خبره چې تاسو ته ما وکړه دا چې دی دا د صوبې په سطح باندې ده خو دې سره سره اوس وفاق هم کوشش کوي چې کوم په ضلع سوات یا خیبر پښتونخوا یا په ملک کې چې څومره هم دلته کې دغه دي دا یوټیلیټي سټور دی هغې ته هم دي چیني چې ده هغه فراهم کولو کوم درېیمه څلورمه ورځ ده د هغې دغې شروع کړي ده اقدامات شروع کړي دي نن هم د سوات چې څومره تقریبا زیاتره کم یوټیلیټي سټور دي په هغې ته هر یو یوټیلیټي سټور ته زما د معلومات مطابق 100 دړۍ چې دي کم چې پیکټ دي 100 پیکټ چې دي د یوې دړۍ هغې دغه یوټیلیټي سټور ته ورکړي او هغه چې دي په 340 روپۍ باندې خلکو ته د هغې دغه چې دی میلاویږي په دغه نرخ باندې نو یو طرف ته که فیډرل ګورنمنټ وفاق دغه کوشش کوي چې یاره چینو په نرخونو کې کمې راولي او د هغې لپاره هغې اقدامات وکړي نو بل طرف ته صوبه حکومت چې دی او صوبه خیبر پښتونخوا کې کوم وزیر اعلی محمود خان چې دی د هغه کابینه چې ده هغه دا کوشش کوي چې یاره دلته کې چې دی عوامو ته په بازار کې په ارزان نرخونو باندې دلته کې چې دي دا چینی مهیا شي د هغې دپاره ضلعي سوات کم چې انتظامیه ده هغوی او نور کم چې ذمه داران دي هغوی دلته کې د 10 نه زیات کم تاجران چې دي د هغوی سره یې دغه کړي دي هغوی خپلې پیسې لیږلې دي په 3 ورځو کې هغه ارزانه چینی چې د هغه به راشي بیا به په بازار کې تقریبا په کم 80 روپۍ باندې دلته کې چې دي خلکو ته به هغه په پی کیلو په حساب سره ملاویږي د هغې چې موږ کله دغه وکړو تقریبا په بازار کې چې دي د عامه چیني چې په 110 روپۍ ده او دا چې په 88 روپۍ یا دوه کم لس اتیا روپۍ تقریبا 22 روپۍ به په یو کیلو کې چې دی خلکو ته پیدا راوځي که دغسې موږ د 15 کیلو یا د دړۍ خبره وکړو نو 110 روپۍ چې دی هغه په یو دړۍ کې خلکو ته د هغې فایده راوځي دغه دې سره سره صوبایي او وفاقي حکومت چې دی هغه د وړو او د غنمو کم نرخونه چې دي د هغې په قابو دپاره د راوستو دپاره هغوی اقدامات کوي او د بهر نه غنم هم راغوښتي دي او دلته کې اطلاعات داسې دي چې یاره په راتلونکي کومه دا 13 میاشت د نومبر ده د دې په اخره کې یا د دسمبر په اوله کې هغه غنم چې دلته کې راشي د هغې په دغه باندې چې دی هغه به هم دوی دلته کې په ارزان نرخونو باندې کوشش کوي الریډي چې دوی په صوبایي کې چې دي زموږ صوبایي حکومت چې دی د 18 ارب روپو چې دي دلته کې میلیونو ته سبسډي ورکوي او خلکو ته کوشش کوي چې یاره په 860 روپۍ دلته کې د کم سره وړه چې دي د عام وړه چې دي دا مهیا کې خو که چېرې هغه غنم راشي نو د هغې سره په عام مارکیټونو کې هم نور هم کمې راشي د پنجاب په مارکیټونو کې د خیبر پښتونخوا چې کم میلیونو ته کم دغه ورکوي نو هغه حکومت چې دی که په فیډرل سطح باندې دی که په صوبایي سطح باندې دی هغه کوشش کوي چې دلته کې کم چې دا دغه دي دا ګرانۍ دی دا کم چې د وړو دي که د چینۍ دی چې په دې باندې قابو راولي او خلکو ته چې دي هغه ارزان نرخ باندې دا څیزونه چې دي فراهم کړي نو زما په نظر باندې ټیک ته چې دا تیر 2 کاله ډېر د مهنګایي او د ګرانۍ سره خلکو چې دي هغه مخ وو هغوی ته ډېر زیات مشکلات او دغه چې دي ستونزې وي خو اوس چې حکومت چې دي د هغې د روکتام دپاره په هغې باندې د قابو راوستو دپاره کوم اقدامات کوي دا د ستاینې وړ دي راتلونکي هم داسې کوم اهم معلومات داسې کوم دغه چې د حکومت د طرفه چې وي او که داسې د عوامي کوم مسایل هغه به د حکومت مخې ته ږدو کوم چې د حکومت د طرفه اقدامات هغه به د عوامو سره دلته کې موږ چې دي هغه شیر کوو نو که داسې نور څه هم دغې هغه به ستاسو سره وختاً په وختاً انشاءالله شریکو اوس نه اجازت غواړم د الله په امان